السلام علیکم. امید کوم چې ټول بخیر خوشاله وي. الله پاک همیشه دپاره خوشاله او آباد ساته. معززین، بعضې ملګري تپوس کوي چې غربت دی، فقر و فاقه ده او دغه شانتې ګراني هم ده. نو موږ ته داسې یو اسانه وظیفه وښیه چې موږ هغه کوو، زموږ په مال کې برکت راشي، زموږ مال کې زیاتوالی راشي او زموږ فقر و فاقه او غربت ختم شي. نو نن زه ستاسو وړاندې یو اسانه شانتې وظیفه پیش کوم. څوک چې چلته پیرته یعنی په ولاړې که په ناستې او که په پروتو په کم حالات باندې دا وظیفه کوي، نو چې څومره زیات او څومره په کثرت سره دا وظیفه کولی شي، نو هغومره به الله جل جلاله د ده دپاره د غیبو نه اسباب د رزق پیدا کړي او دومره رزق به ورله ورکړي، دومره مال به ورله ورکړي چې دی به هغه بیا کنټرول کولی نه شي. الله جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي: فاذکروا الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم. زما ذکر کوئ په ولاړه باندې، که په ناسته باندې، که په پرتو باندې، په هر حالات باندې. نو دا وظیفه هم تاسو په ولاړه هم کولی شئ، په ناسته هم کولی شئ، په پرتو په هر حالت کې کولی شئ. چې څومره زیاته کوئ نو هغومره به زیات رزق میلاویږي. وظیفه ډېره زیاته اسانه ده. د الله جل جلاله 4 نومونه دي: یا سمیع، یا واسع، یا رزاق، یا مستطیع. یا سمیع، یا واسع، یا رزاق، یا مستطیع. چې څوک دا وظیفه یعنی د الله جل جلاله دا 4 نومونه څومره په کثرت سره ویلی شي، نو هغومره به الله جل جلاله د ده لپاره رزق کې فراخي راولي، مال کې به زیاتوالی راولي، فقر و فاقه او غربت به بالکل ختم شي، د خلکو د محتاجۍ نه به آزاد شي. نو امید کوم چې انشاءالله تعالی تاسو په دې وظیفه باندې عمل وکئ. الله جل جلاله به ستاسو په رزق کې فراخي راولي او تنګستیا به ختم کړي.